په اسلام کې د ټولو نه لاولنۍ چې کومه شهیده وه هغه هم زنانه وه حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها. زار شم ستا د غیرت نه ګیر چاپېره د ټول ګیدړان دي او ته پکې د رب اواز چوتې او داسې چوتې چې هغوی د هغه سیړ د خپلو بوتانو اوازونه کوي او د دې سیړه ته د رب وې الله اکبر. دا ویډیو تاسو وګورئ څو خبرې پې کوو. ستا غیرت ته سلام، ستا جذبې ته سلام، ستا دا کمزور بدن په دې کې څومره طاقت قوت الله جل شانه پیدا کو چې د کفر په منځ کې زما نبی خو فرمایي چې او جابر حکمران مخې ته حق خبره کول دا بهترین جهاد دی. اوس کو دغلته وګورئ جناب ټول یو قسم له حکمران خو نشته خو دا هم د حکمران دی یو قسم له د دوی په منځ کې خبره کول دا هم حکمران ته خبره کول ده. کم چې د مودي هغه کم قانون دی هغه هم په دې دی چې مسلمان د ځمکې نه یو قسم له ختم کی. زمون سره د هر یو ملک ټیکټ پر رعایت سره سره د حج او د عمرې چونکی عمرې کولو شوې دي بهترین پیکیجونه موجود دي د علماو په نگرانی کې او اعتمادي کار به ان شاء الله اعتمادي کار به زمون ټول ټیم ماشاءالله علما دي. نو دې باره کې کوم تاسو معلومات کولای شي نو زمون چې کوم ایجنسی دا محمد ټاور شیرګړ ضلع مردان کې دویم پورشن کې ایک دو دکان دے. دا موبائل نمبر 0945 065 8598 0945 60 908 دا تاسو په دې رابطه کولای شئ او د حج د عمرې او د هر ملک د ټیکټ د پاره بهترین پیکیجونه حاصلولای شئ. ستا جذبې ته سلام چې غیر چاپېره ټول ګیدړان دي. اچھا د مسلمان د زور تم خیال لې د ایمان زور تم خیال لې هیڅوک ورته لاس نشي وراچولی اگر غیر چاپېره ټول نوجوانان دي او زما د امت یو کمزورې تورسرې چې په پرده کې راله زما په پاکستان کې وایي میری جسم میری مرضی پرده پکې چا راوستې ده او پرده ختمه کا نن د قوم د هیرن نه عبرت تاسو واخلئ چې په کفر کې په خپله پرده باندې ودرېږي او سوی الله اکبر الله اکبر او د هغه سیړ نه هغوی څه کوي د خپلو بوتانو صفتونه کوي لکه څنګه چې جنګ احد کې ابو سفیان به وي د خپل لات او غزات صفتونه به کول او د دې سیړه به نبی علیہ السلام صحابه وي الله عجل الله جل شانه د ټولو نه لوی ذات دی د هغه سیړه به د هغوی د خپلو بوتانو صفتونه کول دقه شان دا زنانه د کفر په حالت کې ستا ایمان ته سلام قسم دی بس ته د سړو نه هم ډېره مخکې لاړې الله اکبر مونږ خو د ډېر شاته پرېښودو نو غرض مې دا دی د ایمان ډېر زور دی په ایمان د مسلمانانو نه خو دا ټول کفر او مړه بیا دا کفر الله د غواګانو امتیاز اسکی دا کفر دا غوی سوټي په ځان پسې مګي دا کفر چې چیف جسټس په خپله وجه په شرمونې وشرمولو دا کفر چې ورسره نکاح نه کیږي دا کفر چې په دنیا کې د دوی د مذهب د سره نوم نشته دا کفر چې په خپل لاسونو باندې کاڼي وتراشي او مخې ته کیږي او هغې ته ښکته پورته کیږي دا کفر دا د مسلمان مخې ته څه دی کاش اجازت وې نو د اسمان ستوري به م درته ښودلی وې خو به څه وکړو غرض مې دا دی جناب چې دا ویډیو موږ ته ډېر مې ورته جړلي دي چې الله اکبر دا کم ایمان دی او د کفر په منځ کې اواز کول او هېڅوک ورله لاس نشي وروړی او دا غیرت کول د الله په ذات باندې او هغوی ته دا پیش کول چې زه مسلمان یم ګورې ستاسو یو هغه یره او ستاسو خوب زما په زړه کې د سره نشته او د پروا د باندې نه کومه نو دا خو ته هغه تاریخ جمدی کو کم چې سمیه رضی الله تعالی عنها په اسلام کې لاولنۍ زنانه شهیده شوې وه او د ابوجهل لعین د وجې نه شهیده شوې وه حضرت یاسر حضرت عمار رضی الله تعالی عنه مور دا ټول ډېر په عجیبه تکلیفونو کې تېرېدل حضرت عمار رضی الله تعالی عنه دی هم تړلی او په سکروټو باندې به سم لوجي او نبی علیہ السلام به پسې داسې رالی او ورته به د صبر تلقین کو چې ستا دپاره جنت دی ای عماره
گزاره وکړه لګه اماره صبر وکړه ستا دپاره جنت دی او د عمار رضی الله تعالی چې کوم مور وه حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها دا چونکې د ابوجهل وینځه وه او راوینیوله او ډېر عجیبه حرکت یې ورسره وکړو او خپله نیزه باندې د شرمګاه په دې ځای باندې ووهله او لاړه دنیا نه لاړه په دغه حالت کې لاړه او شهیده شوه الله اکبر نو آیا ای تور سرې ای تورې برقې والا ستا بولې د هغوی سره حشر نه کېږي په دې کفر په حالت کې ته د الله نوم واخلي غیر چاپېره ستا نه کفر دی دغه ځای کې ته مړه کولی هم شوې دغه ځای کې ستا بېعزتي هم کولی شوه دغه ځای کې تا سره هر څه کولی شو خو تا یو څیز ته ونه کتل الله اکبر کبیره او زما د رب اواز دې داسې چوت کو چې دی الله اکبر په دې کې چې د کم زور ورکو دا ټول کفر دې په شا کو هېڅ چا د لاس نشو درکولی هېڅ چا د باندې لاس نشو در اچولی دا زما د رب د صدا اواز دی خو جناب نن ما ورته ټول غورځېدلي یو جي دا کفر الله اکبر چې د دوی نوم او نشان نشته په تاریخ کې دا راځي او نن زما او ستا تور سري هسې سم خیال دی کو چېرې دا د بل مسلمان چېرته داسې چل کړی وی که نه نو څومره په دې میډیا به درود سټارټ وی څومره دا غیر مذهبه خلک به راپاسېدلی وي او ډېرې خبرې اترې به یې کړی وی چې اسلام خو دهشتګردي ده او اسلام خو دا دی او اسلام خو هغه دی او اسلام خو ظلم کوي او اسلام خو د زنانه دا چل کوي سم خیال دی چې دا مسلمان کړی وی تاسو به اوس حل لیدلی وی تاسو به اوس دروز لیدلی وی چې دا څه چل شوی دی حکومتونه به یې ړقولی وی خو جناب بل سیټ ته څه دی هغه کفر دی او د اسلام حالت دی نو دا اسلام چې څومره دباوی دا به چوتېږي ډېر ازمري پکې پراته دي پوه شوې په خبره دا ټول دنیا باندې به انشاءالله د مسلمان انقلاب راځي کو په هر ځای کې دی دا ټول کفر به انشاءالله مغلوبه کېږي خو وسې الله دې بس موقع راولي نو انشاءالله موږ به تاسو ته ووایو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه چې کله ګیر کو شمر نو څه ورته وایي حسین ته ټول به وایي ذبحه کوو او ته په خندا شو بالموت تخوفو تاسو موږ د مرګ نه یاروئ مرګ خو موږ ته د شاتو نه زیات محبوبه دی زما خو ډېر عجیبه تاریخ دی زه کو شهید شم ډارېږه جنت دی ته چې شهید شي ته خو چې مړ شي تا خو سوځئ ته خو لاړې توی شوې زما خو یو عجیبه ما ته خو غټ جنتونه انتظار کوي د شهادت په لار باندې زما نبي خو ما ته وایي کو چې شهید شوې نو ډېره لنډه ترین لار څه ده دا شهادت دی جنت ته نو بس الله دې نور بس نه خو بس ډېر خوشحاله شوم مسلمانانو نن موږ ډېر پریوتو ګورئ ښه زموږ هر یو څیز پسې خبرې دي کو چېرې ما ورته خپل منځ کې جوړ شو قسم دی کو څوک زموږ توړو کی خو بس الله دې موږ معاف کیږي او سلام تا ته ستا جذبې ته سلام الله دې حفاظت وکړه د ټولو تور سرو الله دې د اسلام حفاظت وکړي